شام کې روزي دا چینیان او روسیان دا بروزل روز دا شان ورشا ته لیکي ها چې برتانیې خلک او د روس خلک او د چین دا ټول یاجوج ماجوج کې داخلي دي بل قوم خو نشته په دنیا کې اوس حجتونه جوړېږي هر څه جوړېږي یاجوج ماجوج چېرته دی دا شیخان دا وایي دومره واړه به چې د سپېلني د بوټي د لاندې به لوی جمع او څوک به دومره دوی سړي وي چې د غر نه به خپه راوړی نو چې غر نه خپه راوړي سړي لپاره صد مانع خو بیا داسې کړی نو دا فردي خبرې دي د کمقلو ښځو او د جاهلو شیخان او د زړو بېوقوفو صوفیان کم قوم کې چې زنا زیاته شي نو هغې زنا د ټولو فتنو سر قتل په دې کې پیدا کېږي شرب خمر په دې پیدا کېږي غلا په دې پیدا کېږي ډاکې په دې پیدا کېږي ګیره خرین د ښځو دپاره ګیره سړی د سړي دپاره نه خورئ د ښځو دپاره خورئ شراب د سړي دپاره نه څښي د ښځو دپاره چې سامان یې برابر دی خو جما نه شي کولی که نه شراب قوت باد زیاتی روم کړي بیا یاجوج ماجوج او دا ټول کافران چې یو دی شي نو بیا به د جنتیانو د کافرانو داسې نسبت یې لکه یو کم هزار او باب خور لازم د شمالي اتحاد باندې توبه وباسئ مجرمان یې ګور د خدای نه توبه وباسئ چې دنیا او آخرت به هم خراب شي سړی د عالم د حکومت د زوال غواړي او د شریعت زوال غواړي څوک راولی رام الحمدلله رب العالمین ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت دی چې ټول دینونه یې مني ابراهیم علیه السلام الخلیل کې ښخ دی زه ورغلم زیارت ورسره بیبي ښخه ده ساره زه یې ورسره ښخ دی اسحاق علیه السلام ورسره بیبي ده لایقه او نسې ورسره ښخ دی یعقوب علیه السلام او ورسره بیبي ده رفقه او یوسف علیه السلام په برانډه کې ښخ نو دا درې پیغمبران او درې بیبیان یو ځای ښخ یو لوی جومات په جوړ دی هغې ته مسجد ابراهیم هر قسمه خلک وله راځي مسلمانان یهودیان عیسایان هغه یو دعا کړې وه واجعل لي لسان صدق فی الاخرین زما ښه یاد پرې دی په قومونو زمونږ د ښکلي پیغمبر نه پس د ده درجات تورات او انجیل کې نوم ابراهام دی او په عربی کې ابراهیم دی ابراهیم معنا ابوالجمهور د ډېر لوی قوم پلار یو سل اتیا کاله عمر کې وفات چې پلار د اسرائیلو دی اسماعیل علیه السلام مور هاجره چې پلار د عربو یو بله بیبي د هغې نوم دی خنفورا او د هغې زوی دی مدیان دا مدین چې ورته ویل کېږي مدین د پښتنو نیکه نو پښتانه عرب او یهود دا درې واړه سربوران او دا په نیکه کې ابراهیم علیه السلام کې شریک دې وجې نه خویونه د یهودو او د پښتنو بعضې خبرې شریک پښتنو نسب دی جرمن ته تللی جرمن نه بیا دی ښه راغلی صبر کوونکي د خدای ته حلیم ډېر بردبار امتحانات کې راغلي دي سخته اول د اور غورځېدو بیا د زوی د قربانۍ بیا د ښځې او زوی پرېښودل په دشت بیابان د بیت الله کې چې شي نو او داسې نه چې سترګې پکې ړندېږي حیوان به نه ویني مرغۍ به نه ویني تک تور سترګو ورونه د اور ډک هغې کې پرې نو اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن دې به د خبر نه چې راپورته شي اول د جنت جامې به دته اغوستې کېږي لکه دې دنیا کې بادشاه بربند کړی نو دا یو جزي فضیلت دی چې خدای دله ورکړی زمونږ پیغمبر به خپلو جامو کې راپات بیا به ورته د جنت اغوستې کېږي د ده نه پس سلام ښار ته خلیل الرحمن ویل ته بیت المقدس نه ورته بسونه ځي او یهود ورته حبرون وایي مسلمانان ورته الخلیل وایي خلیل الرحمن داسې زرغونه علاقه
د زیتونو د الوچو د باغونو میاشت اردن هر کلی کې سینما ده بغیر د دین دې کې سینما نه اله اوس یهودو په قبضه کې علیه السلام خدای ته سوال کړي رب لا تخزو قیامت پر من مشرمه نو دی با پلار ویني چې تک تو گرد غبار شو دی بوی خدای چې خلق ویني چې د پلار دا زماره پاره شرم دیو بخا خدای پاک ورته وګوره لاندې لاندې ګوري د میلو شکل به جوړ شوی خاړ او د سماعتي لړل ناغه د پلار هغه صفحات به زمونه ختم شو دی بوی لري کې څه ان څه لري خدای پاک ورته مشرک جنت ته نه بوله چاہتا دعوتم رسید ورته ویو رب لا سنیا یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت انی قد جانی یا ابت یا اللہ ذکر قرآن شریف یا ابت یا ابی یا ابت یطلع انا لار بورتوی نن بجے حکم مانم ویدہ خبر ختم شوی رو وقت لے انا بزیق بخن میلو متلقق پوینو زبو دسمات کے لارت بیزت منصوب سے دخلے پنیزی مرتقی دے وینا دنا سب اعتبار یوسف علیہ السلام دے رسالور پشت پیغمبران دے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم اللہ سلور پشت پیغمبران یوسف علیہ السلام نے بغیر نو سکنے کے حجاج بولی دو اشکروں کے پرنس کے کافر لکھ رہے او کافارا او ابراہیم علیہ السلام کو گورے ماتا گورے موسیٰ علیہ السلام نے تو گجو خرنگیوں کو اختور میں لدل دے او غیر تپیار میں لگے دلے دا خجر دا پوستک فرق روان دے خوب کی لدے ابراہیم علیہ السلام دا سنت کرو پا قدوم پتیشه صبر ترخصی قدوم ترخصتا وی دا لرگی چی پی خلق باس او قدوم علاقه کی پا قدوم ازان سنت کرو پا قدوم علاقه قدوم شام کی علاقه لا لیکن دی پیدا شوی عراق کی دی عراق کی او کلی دی آگیتا اور وی URE دا آگین بے علتا دا نمرود بادشاہ عراق کی وی بیتی تلری دغتا شام طرف شام او د عراق مینس کې او دریاب دی ته فرات وایي نو چې دریاب نه پورې ورته پکې سپیان خدای ژبه بدله کړه نو دا عبراني دغه ځای نه پیدا شي عبراني عبور دریاب تېرېدو ته بیا حلب کې اوسېده حلب آخري ښار حلب کې اولیه قلعه ده سیف الدوله هلته یې کور و حلب کې ما د علماو نه تپوس کړو دې ته حلب شعبه ولې وایي د ابراهیم علیه السلام غوا ساتلې وه سپینه نو د هغې په خوی به یې ګزاره کوله ذکر حلب تا حلب و شعباوت بے دمشق ترا دمشق بنیاد ابراہیم علیہ السلام سے پا اسلامی ملکنو کے دا طور و نزور خار دمشق سے دے او دا طور و نوی خار اسلام آباد نو دمشق انزو زرکا لوش سلور زرکا لیکن ابراہیم علیہ السلام زمون دا پیغمبر ندونیم زرکا لمخ کے پرسے او زمون دا پیغمبر یونیم زرکا لپورا سیدی نو دمشق سلور زرکا دراسی آباد خار یخی و بو دغه کې ټوټه نه باندې په دې سبیلونو انا پکې نشته انا پوس حکومت ډېر خراب خلک مکه حافظ الاسد اوسې دې یو کم نور بحریان انا سلام سره دروغ نه ویلې دریزه توریه کړي دا دام دروغ نه یو دا چې بوتانه مات کوي دا چا مات کوي دبه مات کوي کنه فضل فعله هذا او كبيرهم هذا فسلوا من كان ينتقون دې مشر بکری کوم تبر دا غاړه کوي هم باندې خارڅ پیدل کړه نه دې تعریضا نو استهزاء هم کړه ایو ته لقد علمت ما هؤلاء ينتقون دیم دا چې عبادت تغستوي إن لا سفا نظرة في النجوم فقال إني سقيم
داسې وکتل بیا داسې معلومېږي چې د معذوره شان ناري سره الله نه ناجوړی درېیم هغه چې بادشاه چې ښځه نیولې وه دوی دا مخور دا توریه وه صریح دروغ نه دی اله کربوړي بعضې حیوانات ذاتاً خبیث دي دا چرمخکۍ او کربوړي ذاتي طور سره خبیث ابراهیم علیه السلام اورته پوکي وه اوس د دې په پوکي څه کېدل خباثت باطني څرګند اله فاقبلوا الیه یزفون رامن نکړه قومونو په تلوار بتخانې نه خبر شي چې ټول بوتان مات ډېر لوی بهادر ابراهیم علیه د ټول قوم دشمني او د بادشاه په سره فراغ الى آلهتهم فقال لا تأكلوا ما لكم لا تنطقوا این مردارو نیک نیک ګوره او دا خوراک نه کوي مڅۍ درته پراته دي میوې درته پراته دي فراغ علیهم ضربا بالیمین شوړې پرې فاقبلوا الیه یزفون ومن نرانا نزدون يزفون أما سلام في المشي تيز راتلوتون أنا تكم دا انبياء وزمكة لو تاريخيا غفلت يهوديان وحدك أنا وانگریزان و یهودیان و عرب دمرا پایش پرسته مبتلا کجه جهاد اگا جذبه و قوته پی ختم یو طرف تا پکی دی بل طرف تا کانی دا کارو جنگ سوای چې دوی پکې زه ته وګورم ورته یو لفظ ته ګورم یعنې په هغه لږ صحبت کې د هغې ایمان دومره مضبوط و چې ابراهیم مونږ شاته پرېږدی هغه غږ نه کړو شاته ترې روان و په منډه دی ورپسې منډه کړه دی دا درته خدای ویلي دي نو ده ورته د شانه دی او دا راته خدای ویلي دي نو دا وایي اذا لا یضیعنا الله چې خدای درته ویلي خدای به مونږ نه ضایع کوي څنګه یو بیبي زنانه په خوش ځای د غرونو میان درې غرونه د مکه مکرمه او په منځ کې د بیت الله خوړی علاقه د مکه یو ته جبل بني حذیل وایي اوس ورته جبل عمر وایي یو ته جبل خویعان وایي بل ته جبل ابي خبیث وایي د درې غرونو منځ کې د مکې ښار د مکې ښار د غرونو په لمن کې داسې آباد دی او خوړ د مروه طرف ته ودرېد د ابراهیم علیه السلام چې دوی نه ویني او دغه د دعا کړه دوه د دعا نه خله یو هغه وخت کې چې دا ښار نو رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله منه خدای دلته یو کلی جوړ کړي دا ما چې بیا دوباره راغلو بیا کلی جوړ شو نو بیا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام یو ځل دویه سورت بقر کې ذکر ده یو ځل دویه سورت ابراهیم چې د دې په سینه کې پی ختم شو نو ماشوم ته پی نه ور رسېدل نو هغه اورېده لوږې نه چغې یې واله نو دا وایي چې دا خو مري وشو نو زه ګورم چېرته اوبه نو دی خو یې منډه کړي دی خو یې ما صفا مروه کې چې اووه ځله منډې والې دا د هغه بیبي یادګار دی الله وړوکې ډبه وه مروه وړوکې ډبه ده هغه دی نه څه ښکارېدل خو د زنانه نو صفا ته یې منډه کړي که څوک ووینم دی مروه ته منډه کړي که څوک ووینم امین کې بل ښکته ځای و نو هغه ځای کې به ورته ځای نه ښکارېد هلته به یې منډه کړی هغه میلان اخضرین چې اوس اکثر مناظر ابراهیم علیه السلام له قصې سره تعلق لري الله الله مقام ابراهیم صفا مروه شیطانان ویستل دا ټول د ابراهیم علیه السلام دي یادګار الله کې چې نه وې راته وکړې نو د زمزم نه به چینه جوړوه د چینې یعنې روان نهر به او داسې نو چینې پیدا خو زیات دی چې روانه خو دې ته شګې راته وکړې نو په هغه ځای پاتې شو داسې عجیبه اوبه دي چې ټول جهان کې داسې اوبه نشي او داسې عجیبه اوبه دي چې خلاصېدلې نشي او داسې عجیبه اوبه دي چې په څو څو لباسو کې ټیټ شوي دي دا هر قسمه زهري او جراثیمو نه پاکې اوبه دي چې پاک لوښي نو په کلونه به دا نه خرابېږي بند زمزمه کې کښېنه
نه خرابې هم د ډوډۍ کافي هم داسې کار یعنې که په ناره سړی اوبه نه شي څکلی او زمزم څکلی بني جرهم د یمن قوم و قبیله و شام طرف ته روانو جبل ابي قبیس نه لرې پراتو مرغۍ ولیده چې داسې ګرځي هغوی دا مارغه خو د اوبو مارغه دی یعنې دې هغه ځای کې چې اوبه وي دې علاقو کې خوبونه شي یو سړی راولېږه دې غر ته راوخته چې داسې ګوري زنانه ښکاري یو ماشوم ښکاري اوبه دي نو بیا یې راغی تپوس یې پرې کړی بیا دې تللې هغې ته یې وي هغې راغله دې ښه دلته اوسېږي خو اوبو کې به دعوه نه کوې ډېره ښه بلې صاحب دا یعنی مور د اسماعیل غصه دا چې څوک راشي چې کلي آباد هاجره وفات شوه اسماعیل علیه السلام لوی شو او بیا واده کړي دوی کره دې قوم ابراهیم علیه السلام یو کل پاس راغی د زوی تپوس کې هغه انګور کرله نه وه وی نارینه دې څه شو وی بار ته تللی دی کار له وی ژوند هم څنګه دی وی ژوند هم ډېر سخت ښه چې نارینه ته دې ووایي ورته ووایه چې دا دوشل بدله کړي چې هغه راغی داسې انوار و برکات یې محسوس و خبر ته وایي مونږ کره څوک نه راغلی داسې بوډا سړی راغله وی څه وی دی وی ښه ته درشلې ځه په مخه یې ښځه چې شکایت پردو خلکو ته د خپل دغه کوي نو دا سپېره ښځه او د ښځو طبیعت کې دا عام ده ښځې چې کور کښېني هم د خاوند په سر به خبرې کوي الا ماشاء الله دا یوله چې ښځو بیان هم اورېدلو که یو هم دې زړه شي نه بل هم دې زړه شي د خاوند په عیب بې نظر وي په هغه صفت بې نظر وي بغیر د کمو ښځو بل واده وکړو چې راغی بل کال هغې ته وایي نارینه دی څه شو ښکار راته وی ژوند هم څنګه دی وی صاحب ډېر ښه دی وی څنګه ښه دی وی خاوند مې ښکار راوړي غوښې خورو او اوبه ورپسې څکو خوشحاله دی هغه دعا وکړه خدای د دې په غوښو او په اوبو کې برکت حدیث کې تدویم نه الفاظ کړه دا د بیت المقدس بنیان اسحاق علیه السلام نښې دی 40 کاله پس هغه یو لرګی خښ کړو کنی آبادي پرې وروسته وشوه داود علیه السلام زمانه کې او دی د قوم لپاره دغه قبله کړه قیم دلته خطا شوی دی په درودونو کتاب لیکلی دی که نه دا چې موږ کوم درود وایو دی نه دی ذکر کړی وی دا نه دی راغلی دا دی په بخاري کې وګوره خطا شوی وی څنګه درود وایو اللهم صل ووایه دا چې موږ وایو دا دی په بخاري شریف کې راغلی اللهم صل داسې وایو که نه دا بخاري شریف ابراهیم علیه السلام دا د شک نه نه ویلې چې رب ارني کیتل دا لیدل غواړي چې هغه شک کړی وي نو موږ به هم شک کړی وي ځان ته حضور مبارک شک تواضعن منسوب کړه د هغه طلب د لیدو دپاره ځکه خدای سوال او جواب قایم کړي چې د چا زړه کې دارا نه شي چې ابراهیم علیه السلام شک و د خدای قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبک خدای ته خو معلوم دی ما تا ته یې ښایي نو سوال او جواب پکې قائم شو دې ګوره مخکې ولېږه نه کما یصنع الوالد بالولد والولد بالوالد دواړه چې ملو حافظ ابن حجر لیکي یعنی من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك دا پلار لاسونه اسماعیل مانا اسماعیل دعا خدای واورېده ځکه ابراهیم علیه السلام دعا وکړه قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ما ترى اسماعیل مانا خدای دعا قبول کړه اسحاق مانا ضحاک خندیدونکی چې پیدا شو خندلی یعنی د عمر نه لږ زیات پروخ معلومېد ویښتین شي د سر لوی او غاښونه اسحاق مانا ضحاک خندیدونکی اسحاق ابراهیم یوسف دا نمونه یهودیانو کې زیات دغه د پیغمبرانو نمونه دي دا موسی ته هغې موشې دایان وایي موشې موسی ته موږ موسی وایي هغې موشې وایي لکه عیسایان عیسی علیه السلام ته یسوع او یشوع او ایشوع وایي او په عربی کې ورته عیسی وایي په انجیل کې نوم ایشوع
ولوطا إذ قال لقومه أتقاكم فاصل إلى فساء مثوى المضل. لوط علیہ السلام کله شپږ میله فاصله کې د الخلیل نه ایته سدوم وای یو دریاب دی الته بحر میت ورته دا ډنګ سمندر دی هر شي پکې چې واچې مري یعنی کمان پکې نشته نور څه نشته نو بحر میت او دا مالګې سماده ده پکې دا خلک پکې لاندې دی د دانو لپاره او غاړې ته ورته کلي جوړې کړي عیسایانو یهودیانو نو دغه کلي سره کلي هغه خدای پاک راوړی کړی دی سمندر لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام روارث دي انا نعمل معنا ول ابراهیم علیہ السلام تورل به ورته قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم من فيها ایک حدوث هغه به واسو الله قوم مجرمين انا خود او عاد ابراهیم علیہ السلام نمخ کې تیر شو ابراهیم علیہ السلام د په ترتیب کې رسو ذکر کړي کنه قوم عاد احقاف او دا ثمود دا غي بقایا دی وجنوا وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى ناغيت عاد الاولى ويدي عاد ثانيه نو دا بقایا د قوم د یمن نو به را له حجر کې اوسېدل نو دي صالح علیہ السلام فرمایي او غیت هود عاد اول مخکې او د هود له دی ورپسې قوم ثمود او ځوانه د یمن کلار وکړه انا مفسر شي کتاب تفسیر کې څنګه دا او حتا والوا دا یو بدمعش سره ذو عزت دا عزت یعنی لوی ضرور منع د قوت قانون په قوم کې لکه دې زما یو سردار یاد کې په مکه مکرمه کې عربو بدماش پهلوان هغه ورپاس ذن باساقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فعقروها انا فيوخد عاشق د خربت او چې براله کنه دی ومولا دا ټول ساروبه من لکه نو هغه نه یریده ناغه دا اوخه کده مرکز به وکړه لکه زمون ساروی نشي مې ځکه ناغه دا څه چلو انا اوخه والا هغه مون لک او غایب شو مسله څنګه خو چې په خپل به په بو به خپل کې خو او کی به وچ یو ورځ دا غي و یو ورځ د ټول قوم دا څه بلو قوم انا كل شرب مستضر انا ذو صاحبهم فتعاطى صاحبنا مراد دغه بدماش انا لیکینو بوت کې چې کوم صالح علیه السلام او نور کې چا دا کړی هغه اورم اوردار انا سره دا علاقه دې ذکر حضور چې تبوک ته نو فدیوان حال تاسو نه قانونا بند ده شان د انګريزان سیاحین دې سیاحین دې فوټوګان دې تصویرونه دې کتابونه په چاپه حال تاسو نه بند انا ګټي دې په کټه کې پورونه او سم ناشنا بڑی علاقه ده غرون والثمود اجاب الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد انا يعقوب زين درجه ته ورسو دنه مشرور عيسى عليه السلام ده اسحاق د ابو زامن دي عيسى يعقوب نه خدای نسل پیدا ک عيسى نه پاتې شو يعقوب تا اسرائیل معنا صفات الله د خدای غوړه نو هغه د لقب د اسرائیل او د زامن دول زامنو دا غینه به د شافونه خور شو خو څه شافونه ختم شوی دا موجوده تقریبا د سلورو نیکونو اولاد يهودو کې دا کار دی چې خپل مذهب نه خوري نو ته سړی يهودي کې یو ماغه هغه حق نور کې چې کوم يهودي نه سلام دی لکه هغه وي موږ د بهترین قومي په دنیا کې دا ټول جهان موږ د پاره پیدا موږ پیغمبرانو اولاد او هغه وي چې موږ د هر چا په مال کې څه تصرف وکړواره که چانم مکونی ولا که چانم شزونی ولا که چانم مال دا داغی عقیده دوزخ کې به یو سلوی فرض باقی با دا نور قومونه دان خپل مذهب خوری کمیونست خوری یهودیان نه خوری
دا فتنه پیدا کوي، دا سازشي قوم دی لګه او مالدار دنیا په دولت او دولت سرمایو باندې قبضه. امریکا ولې تابع ده؟ ځکه امریکا کې ټول سيزونه قومي دي، یعنی خلقو ته ورکړي دي کارخانه، نو اکثر کارخانه د یهودو دي او نن سبا ټول سیاست دولت پس روان، نو بس د امریکای په سیاست د یهودو قبضه او دنیا د لوی مصنوعات دا دی، لکه پاکستان کې دالډه وړي، چیرې پالش او دا لک صابون، کیمی صابون او دا باټا دا کپڑے دا سامان او لیور برادر دا داروګان او فیزا دا دی نو قیمتي او دا کوکا کولا، پیپسی کولا دا د یهودو کپڑے. نو د دې کپنو کې دا خیری چې او شی ته جوړ کې ارڅ چې جوړې ته باغی لګټه ورکې یا ګټه کې بچي سوال. نو بین الاقوام په دولت باندې د یهودو قبضه او امریکا کې دي. مذهب په اعتبار یهود د عیسایانو دشمنان دي، لکه هغه عیسی علیه السلام ته دجال وایي او هغه وجل دي په بادشاہ د دې د عقیدې مطابق او دا صلیب د هغه یادګار. امون عیسی علیه السلام ته د خدای خپل نیازبین پیغمبر وایي او مونږ یې چا وجل نه دی. نو د مذهب او د دین په اعتبار ورته مونږ نږدې هغه د مسلمان نه یریږي، کافر عیسایان نو هغه دشمن سره دوستي کوي. دشمن سره زمونږ دغه ډول یعنې یهود د عقیدې په اعتبار د عیسایانو دشمنان دي، ډېر سخت بدېږي. هغې چې څومره ډرامې قصې وي د وحشیت، هغه مثال کې یهود پیش کوي. یو مشهور ډرامه نګار دی شکسپیر، نو د هغه ډرامې ټولې چې دي نو هغه د یهودو قصې دي پکې. د عربو د معادن مانا قومونه او نسلونه، د عربو د خاندانونو تپوس کوي او قربان دوی چې د خدای په مخکې څوک عزتمند دي، نو په اسلام کې عزت کمیږي نه زیاتېږي. یعنې چې څوک مخکې نه تاسو عزتمند ګڼئ، د اسلام پر وړو هغه عزتمند په خپل حال پاتې دی، خو چې په یو دین ورته خدای ورکړي. كنا صواحب یوسف درې وجې مې ورته ویلې فکان فی یوسف و اخوتی آیات اللہ. یوسف علیہ السلام ته جوزف پیدا انګریزان عیسایان یوسف معنی جمیل خشتا، نو خشتا و بیان معنی اللہ صدا افت ایسانان اللہ صدا تمالی کلو کذبو خیرت تے کہ کذبو عائشہ بوی کذبو دی کذبو نہ جوڑی، ابن عباس وی نہ دوارا جوڑی جو دوارا خیرت متواتر دی اللہ. اللہ ویسے ایوب نادا ربو او بے انی مصین الدر وانتا ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام دا شام علاقہ کے اس دا شام حکومت غرون دی اجبال اسی یہود قبضہ سرد نو داغی لمنو کی علاقہ لیا ایوب علیہ السلام علتا تیرسل پھر زیارت لورنے ایوب علیہ السلام امام نووی سے دکلی نه یو شپږ میله لري او هغه چینه یو بو سمشتا په چینه کې ګمبد په جوړ دی بادشاہانو کې جوړ کړی اور ټول بیلک هذا مختصر بارد المشراب زي ما سره خاص ایوب علیہ السلام څنګه موسی مو بوته وای سالرګی تا وای نو دې دا او بو دا صندوق په میان کې روانو نو مې بین الماء والشجر. نو یهودیان موشی وی امون ورطا موسیٰ وی اگه یو وزیر تیر شو کنه موشی دا آیا وزیر جان مفردات قرآنی و بیان کتاب التفسیر کی چی پسنگ ٹوکو پسنگ ترتیبو اقا شان دلتا بیدو بارا بکو حدثنا عبدالله مخارجا قرآن علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام رور دا مشر دیتے درے کالا او د نبوت په دعا د موسی علیه السلام الله إن آياتنا أرسل ما واشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد أنعمنا عليك وهارون علیہ السلام چې پیغمبر شو په دعا د موسی
ضرب مقدس رجل يخطي پاسو كأنه من رجال شنوء دا سے معلومی دلک دا شنوء قبائلو سڑے شنوء دا یمن قبائلو خرمنج مقدس موسیٰ علیہ او خارجنو ٹوپے بے بسر بقار بشد آویخت بینی قدرے دا ادا ٹوپے بے دا سر نوسط سو خارجنو فیوسو کی سڑیوونو سڑی توبے والا برابر سامہ اسم سچائے کی اعتقاف کرن موسیٰ جب لغت کم دے تو ورغلی مل سارا سیناک ان دیر فرد وعدہ لس رضی پی زیادی تیرک دغه ورځو کې بني اسرائیل عبادتونه شروع کړل انا ما تم جوړ دی او د يهودو ګرځم جوړه او عیسایان هم لاندې یو لوی هوټل او البته قومونو د سیاحینو لپاره هوټل جوړ کړی دی او کار دی په هغه شان دی او کار دغه سنت کاترین ورته وي البته سنت کاترین طوفان من السيل ويقال للموت الكثير طوفانا ثم الحنان بعد استجاب يشبه صغار الحلم لولوك كنوا بشر حقيق حق سقط كل من علم فقد سقط فيه أباب حديث الخضر مع موسى الخضر موسى عليه السلام في سرح نزلت قدر سلور روايات ذكر كده من كتاب العلم كما کړي پکې ته یو د یو صحابي خر ابن قیس او د ابن عباس چې موسی خدا موسی د خضر کم یو دی دا غي فیصله وبې ابن کعب او یو د دیم جګړه ولکان ابن عباس د زی او د سعید بن جبیر چې خضر د موسی دا بل موسی د موسی بن میشی بن یوسف دا مشهور موسی نه دی نو د دې فیصله ابن عباس کړي دا غړم به جګړه نو سبق کاری رکاب احباب چې دې پښتون ازمکه کینی کنه او چې خدم ته کې هغه شي جنت على ثروة بيضاء فإذا هي تأخذ من خلفه خضراء ازمکه سکینی على بسمش يخطل من خضر عليه السلام بلياء ابن ملکا او د موسی عليه السلام زمانہ کې تیر شو دا سفیان بن جندل او شریعت کې دا هغه جنس ثبوت نشته نه دلیل نه په قرآن کې نه په حدیث کې نه په کلام د رسول الله کې نه په کلام د سلف او صالحین او د صحابه څنګه دغانو په امام غائب موقع وقفونا على اصنام لهم موسى عليه السلام مبارك نحن مباركنا وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا مسجل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون دي وقت ليه معجزة ولدل فرعون سرق الأحجار خدای تبارك أدوك واسروة ترخصيد على مديري من الأخدای جورتا يهود دي استخدم جاهل قوم في الآخر زمانه دمر خمخلو نوس بسمر دي استخدم جاهل خمخل هؤلاء متبر ما فيه فسلام نبي کریم نجم تباسا دا عراق دا بوتو اغا تور دانین خونده حضور را توی دا تور خلر دا پچه خزیدی نتا کده سرونی بگی او ارتی غمبر سرونی بگی موسیٰ علیہ السلام ذکر خنا صنع عنه ما بيسقان موسیٰ علیہ قومه لا شیط لا بیاض صفراء فاخر لونها ان شئت سوداء يعني صفراء زیاده تم وی صفراء تور تم وی او صفرون دا صفراء پا مناسبت کی ذکر کی جمالتن صفر او فدارات مختلف باب وفات موسیٰ علیہ السلام وفاته وذکره بعده موسیٰ علیہ السلام تا ملائکہ لالا یورین بالعالم چی شرخت چلی و پدر مختنا نسبرگت بقوت الاخ اگر لار خدای توی داسی بدلے دلے گلم چی مرگ نمواری نسبرگت والا خدای کتنا یہ خلاص چاہتا ہوئے چی پدر چی دی وہ غائب چنوی پی جند مختنو پی جندلے عالم غیب کنی انبیاء کرام ذکر واو انسان پر شکل ہے ذکر علق نسی شرخت چلی
وخط غوي جلاسي بطور غوي جلامي في ثمرة ويستكر الله عمر بورك وخلال علينا بسبتي بيضا مرضي وخط دوستان من مرشة جبيلين وصارا لأغا جنسكم يوسف فالقباء بأسوال توما كأخذ مكة من الزيت كم أرض الميعاد ساعة من جبان كريا وعغيت نزديك وريحات نزدي وفات انجر مبارك دميرات تشتاق بامي ورغلو نبی کریم نے کزال کو ما بتا سکے خبر خودلو لا رسالة وديرو رسالة زب اخطلو ورغلم لا تكل حديث كيلو دقة شامل انا قلت يهود قبضة كيلو دا تور دين سام جا جو کرے شپکتا و ہجری پی لکلے دا شپکتا و گشتے تو ہجری پی مالک ظاہر بے بر آخر دا جو کرے گنبت کیو لو نقش نگارو خطونا پکی لکلی سنگی مرمرا انا انا نوالي لكي لكي كان مليان فلكي والدليل ذكر كنا من قبل كس جمدين ربا روي راتا هو كمري من بي اس شريعت سے دمرا مسئلہ نہ دینا کسو کئی جمدين والشريعت یاد عقیدی پہ اس تعلق نشتا لخضر علیہ السلام دا وفات تھا کسی کی مرد کسو کوئی جمدے نہ پہ مسئلہ بنا دا نہ پہ عقیدہ بنا دا نہ رانا خدا تپوس سے بیان کم دے تو رسی ہارون دوئی سربرو دا موسیٰ علیہ السلام دا قارون دیم راوتو دا بنی اسرائیل سلام او سرگرو دا سر تجارت کار دیکھو لوگوں کے قصبے افغانستان اور پاکستان با امریکی دے جنسان بشرارت میں محفوظ خلے دا کافران تخفل کور کے پیغام مبتلا اور مسلمان ہر جگہ کی چیزیں دل کے بھی کہ افغانستان کے کہ عراق کے کہ فلسطین کے کہ کشمیر کے کہ نور دین خلے دی کافران دا شورین و فسادون محفوظ مدين صار لفظ أهل مقدر به إلى مدين إلى أهل مدين كل تخطي غنبر نبي لكل خلق تزي لك وصل القرية وصل أهل القرية أنا كدوز أنا من استشفى كنت استشفى روح تاصل خلق بشي سام أوارد أن تكرر كيف تتعيان يوسف سام يعني أن الخلق والملائكة ورأسوا بعيدا لم تلتفتوا إليه يعني أتى بما يلام عليه دعوة البغير لا حكم نور عمل الذي كل من وغوّر المذكور الموضع فلولا أنه كان من المصدقين على الآية فنبذناه على يوسف الأرض وهو كبير وأنبتنا عليه من الرجال دار أزوليك لريدي ثولة يقتين لکه کدی توره کریلی خطکین بانی دیتو لکه یقین وی که غنه ملری کانگی لیدا زیله نوی چه از قرآن شریف که اغا پا مولید ذکر دون آسا نسی زان غرو گنه یا پیغمبر علیہ السلام زان یا دیمات غرو مگنه تواضعن داوی دیل خلق واقعیت اشاره وصلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر نهما فعاتوا يادون في السبت استاتين هتان من السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتين كذلك نبلوهم مما كانوا يفسقون خالی فاول بطول کبان و ٹوپون ہوا اب بغیر دخالی بنی او دخالی اختار پاگی حرامو ذلو و تتین نکا محلی والا جو رکر حرام إلى قوله تعالى إن بئيس شديد وقول الله عز وجل آتينا اليهود صغيرا اب دیکھ دمرا من مريكا واحد زنجير تجيشي ام دیکھ اسوار دکا مات بشي اب تک انجل بادرے مطارک راغلے داود علیہ السلام فقصہ کے چی جالوت من که وحصل داود جالوتا غلط دا معجزہ ورکروا ویزا ما پا دی الدین واچاوے چی دین بپیچو لکی دن وقت بطول زبور شریف ویلت دم رحضی پاک ورطا طاقت ورکر
دیکھا طی زمان و بست زمان میں اگران فدیل چھ روزانہ با عادت بدلیږي او روزه بلغت کول زړی پر لپسې روزي نشي هغه آسان شي عادت شي لکه ډوډۍ او خاص کې سړي بدل شي انا روزي دا ډوډۍ بدل نه تخت دې ارسته آسان شي کنه هغه عادت بدل تشنی په خپل پاسي ما خام ډوډۍ خو انا باران خلاص جنگ کرے څومره ګران تا هم پیغمبر هم بادشاہ په لاس جنگ کو او که دمونه جنگ وو دا فلم کولی دا د الله تعالی جنگ دی سخت وكان من أحببت حب الخير عن ذكر ربي من ذكر ربي إذا ما دا سنة فقطي فدوه جمع فقطي كدوبان ياد دخلوكي لي جهاد فتفقم الصعب بالسوق والعناق يمسح على أراء الخير وعقوبها فستوكي ولا لا ترعصوا بالشعجان دا قتل وجب خميشتا أنا وكان على كرسي جسدا شيطان ده ضعيف روایت نقل کړي ابو عبیده د کتابنا جسد شیطان نو په پیغمبرانو باندې شیطان تسلط نشي کولای نه موږ ولا راوړو چې زه دې شوی د فنګړې د قسم خورل کوم چې د داله بسل خود سره جما کوم او یو نه بالغ پیدا کیږي نو چې اورته ان شاء الله وایي د نور یوه خذ حملو شاغم ثقتش ما كان على كرسي جسدا ثم نام جسد دغه ثقت او دا کسی چې د اسرائیل کسی چې شیطان والا پتک مسلط شو د داس شو غته او غته کې دا طاقت ا ترجی خبرې انا جسد معنا شیطان دا شاف تفسیر د دې ثبوت نشته دا د عبادت کتاب نه نقل کړه مجال القرآن كما داود علیہ السلام انبیاء کرام د قصو د پاره ما یو کتاب راوړل د عربونو قصص القرآن دو عالمان لیکل او هندوستان کې مولانا عبدالرحمن صحاوی او صلور جلدونه کې لیکل او یو عالم تراته کې سم جنبه هغه یو د جلدونه کتاب لیکل قصص الانبیاء او معتمد ابن کثیر دغه البدايه والنهايه ایک الانبیاء حالات کے پیغمبران تو توفیق کی البدايه والنهايه ځان لواله معتمد تسعر ما پر سوا چاہتا یعنی مخکن آدم مخرول نہ تکبر باندې چاہتا رم ملاوے گا ولا تسعر خدك للناس ولا تمسك الارض مرحا انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا انا پسیا پس سن سره نه پکار سن سره اتی دې بډا ټول کوي انا وقد بلغت من الكبر ایتیا فبدا ټول چې د اخري جوړواله طرفه د زکریا علیه السلام اته معنا اسنه پساد اسی پسند انا مریم لغوی معنا دا عابده ډېر عبادت گزار انا انت قفل بیت المقدس کی جرجت جوړه ایتا کنیسة مریم وی کہ مریم عیسیٰ علیہ السلام دورا بیت المقدس کی تیر شوی ترمیر قیدہ ورطوخولا آل پا اصل کے احال لے ذکا تصغیر وقت اگر دوبارہ بھی لکھی ہے آل مصغر و حیل لازم ہمارے مدار سے اصل کے حیرہ و آل احل ذکا تصغیر کی حیرہ تانی صرف و قوم شیطان والا دا سوئی ادنا جلے توی اگا جلے کی کتا مندی ادوبے کے زان دا سری جوڑائی زلتا وصفیت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا شو اگلے کی دا سکون اگا جلے کی بس کتا لانا اخیر کی تورن رسید لیکن مور ورطا دعا کرے گا انی عیزها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم زددی او ددی دا اولاد حفاظت کول غوارم ستاپ ازاد دا شیطان نجیم دا کفلا فمنا تربیت کرن رباها وضحا الى نفسی زمین دنیا تا آجیز تحریر کیوں ہے کنا ابرو الاکمہ والابرس ووحی الموتا اکمہ ستوئی سو کوئی مراد تو نہ شمکور دے باش کوچنا سو کوئی نہ مطلق رن تو پیدائشی رن دے ہے نا
عمل علاوه د نبوت دی. ابن حزم ظاهری شاذ مسلک ته چې دا ډول پیغمبرانو کې رسول دي لم يكن من النساء الا كذا وكذا امراد د کمال نه نبوت راستله او عام علماء خدای نبی نه ته رسول دا کمال په غیر د نبوت کې خدای پاک وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى سورة یوسف کې وایي نو رجال خبر علی بل د نبوت کو مقصد خلق د دعوت کی احکام بیان نو خدای من حیث الخنا بیان شي کول انا دا خدای مقصد سریګوري نور تقاضا پیدا کی دغه د امامتی نبوت او ولایت شریعت خدای ته نور يقول الإسلام ورجل من پدې کې نه داخله دغه حضور مبارک خدای یاد کړی چې په خوانه صلی کړی او خوانه صلی ولا خدای عرب دي ولم تركب مريم عمران بعيرا قط پدې کې نه داخله انا دغه مجرد یو اجا مسجد په قتل یا په خپل راکل اجا بل را وصل فاجا اهل مقاعد الى جذع النخله انا واستدل دربته اجرت اقجرت زور غلب اقجرت دي فنشتا قال ده چې عم ده کاور جوړ کړه لیکن دې صالح سلام ته دا شی یو جوړ کړه دا وکړه بیت اللحم هغه ته ګرځي ته کنيسه المهد وای دا څنګه ګرځا انا ولكن كنت نفسيا منسيا اللهم كن شيء مريم ذكر والدي سړیتا ان كنت تقيا فدحضين يريد ان ضيف عمرها بالزمانه ناول علمت مريم ان التقية نهية فرزدار سعيد عقل خاوندي وما لبنا ان كنت تقيا انا تحتك السرية ستر نهر صغير بسريانية لا تشميت وي قد جعل ربك فمن يستحض ربك فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك السرية ناداها من تحتها ناداها عيسى من بين فخذيها عيسى عليه السلام پیداش دیتا آواز کی مور خفا کی گا انا عام فسینی خداوی ناداها من تحتها جبریل لري ولا اغوانت آواز انا لا مخي درشو كتاب الصلاة انا معنى فقدستا رجل الشعر ويختي باستو انا معناو احمر السوء لك اوصل غسل خانين روتي ترى هذا لم بلشه انا آدم زد دغه یمن قومونو ته کله رجال شنو آیا دې کله زوت یاد یمن خلق پدستوي خور خور انا دا د پس ګرځیدو نه قاله ښه دا رجال انا مجا دا څه ولا کده انګور دانه چې بخارا وکي ان شنم نورات نو ډیر قبیحه انا خدای خدای او مشر ته رسول د قشان څخه انا خبر راته نه معلوم انت علات دي یعنی پلار یو د مهندې بدل دي دین عقاید د ټول یو دي شرایع بدل انا ورته دین ذکر عیسی علیه السلام او د حضور مې قبل پیغمبر پنځه سوه یو او یا لک کاله پس عیسی علیه السلام درفنا د حضور پاک پیدا شوی یعنی د عیسی چې تو اسمان ته نو حضور پاک پنځه سوه یو او یا کاله پس پیدا شوی یو دانا تیر شوی عیسی علیہ السلام روانو یو سړي غلا کوله ورته غلا ولې چې قسم په خدای کې ما غلا کړی هغه زه به خپل سترګو ته دروغجن وایم یعنی دا ته زه چې نه وایم چې انسان دې په خدای په نوم دومره لوی قسم وکړي په دروغ انا مبارکي لا تطروني زما په صفتونو کې مبالغه مچره کما ترت النصارى عیسی ابن مریم لکه نصارا چې عیسی ابن مریم مبالغه شروع کړي نو د خدای زوی او د خدای برم خدای تاسو حاضر نظر غني مختار کل غني مالک د کائنات غني دا غلولا او خدای سره برابرول لکه عیسایانو چې عیسی علیه السلام باندې د حد نه اورېدلې دغه شان جاهلان هم باندې اورېدلې عبد الله ورسول زوج نبی کریم ته حاضر ناظر وای مختار کل وای
متصرف د ټول جهان وای نو دا اعتراض او خدای ته رسول نبی کریم په دې نه خوشاله بعض خلک کریم دغه مقام ته رسي صلیب به ختم کی ځکه صلیب دا هغه د قتل په نوم جوړ شوی او خنزیران به ختم کی ځکه چې دا هغه حرام کړی دی عیسایانو حلال کړی دی ویضع الحرب حرفا استد حاشین الحولاله ویضع الجزیه جزیه به موقوفه شي ځکه ذمه به ختم شي یا به اسلام یا به جهاد دا په علاقو کې کوم دی چې د تسلط شام خوشه من عالم موضوعی اهل کتاب تراجع دی هر اهل کتاب په آخر کې دا وایي تو عیسیٰ علیہ السلام ایمان نوڑ قبل موتی موت عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام دا مرگ دا مخی مرگ کو بیرست رازی ہر والی کتاب ایمان نوڑی چاہ جم دے لے کم منکم مہدی سے لیاد ہے دے بنازل شخ امام بستاس دا قوم میں مہدی بکالا با شریک حکومت چلائی دے با مہدی سے بفات شد عیسیٰ علیہ السلام با یو حاکم خفتی اگر آپ دن کچھ پدر سرا خلاصی جیسے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الطيبين وعلى لا محفل التاريخ لحضور بصيرت مقدمة بين عرب حالات بين حضور اسم مبارك هذا معجزات ذكر اختلافی مسائل میں تاریخ کی عیسیٰ علیہ السلام یو سلت و حادیث کی دعوت ذکر آنے کہ قیامت نزدے برآنے اور قرآن شریف کی اشارہ لے پاک سورۃ زخرف کی ہوئی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا اور یو قرأت کی وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا عیسیٰ علیہ السلام مبارک عیسیٰ علیہ السلام مسلح کار حکومت سے بکانب مہدی سے پکی عادت بے رست خپلی بے اولاد حاکمان کی وعدوہ سے بے اولاد نفس بے فسق فجور عیسیٰ علیہ السلام رمانہ کی مخلق زکاة مالی ذکا مخلصین نو پاتی بقتل کی ذکر سلیم دا غلا قتل فنم جوڑ شمرے خنجر بقتل کی ذکر خنجر حرام و عیسائیان و حلال کرے جزیہ بموقوف شدہ ہر قدر جزیہ لفظ سیدے ذکا واقع یہ اسلامی یا بقتل ہے جزیہ و ختم بے ويزع الحرم يزع الجزية إسرائيل واقعات بزامن ورسر دا کار کرو ودیج اخلاصی لکو معاملہ دا رحمتنا قانون رحمت دا قانون نفاسه دیوی بلول شم بلول گمبتون جوڑول دادا بنی اسرائیل والا لعنت تیسی پمون کی پاتش شوید تسوسهم الانبیاء سیاست وی نگرانی دا دوابتا نگرانی بداغی کول انبیاء و کرام و مشری دا انبیاء و کرام و لاس کوا چیو پیغمبر با وفات شبل برای زمان پس پیغمبران مشتا خلفا بای دیری گیوا یوسف حکم کے ویدا اول فل اول بیعت چاہے چکم رم بے خلیفہ شد دیم مومنہ قانو لار بسرعوان شے لیش پا لیش و گت پا گت یعنی برابر پا برابر کاغی سوی بسمسریتا منو کی کنا تو تاسو بلنو دے تاسو بیچی جوڑی دے کس خیر یہ سیب سوک یادے یہود و نصارا
حضور مبارک نور څوک یادم سامان نور څوک یادم یهود او نصارا پس بروان شي لکه دا څلور اسلامي ملکونه چې ځان ته اسلامي پاکستان مصر اردن او ترک دا خالص د امریکې غلامان جرس وانده د بني اسرائیل کار تاسو بدا نو ہے بل مثال د هیلو په بیان کې لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها دا حرام هیله ده واز د په حرام نه ویلې به کړل به ته جوړ شانا دا په واز د وسنه انا حضور مبارک وی بلغوا عني ولو آیه زمانه دین نسوی اگر چې دا یو آیات عمر یعنی یو آیات رسول شي او د بنی اسرائیل کسی بیانوي ګناه نشته خو ګورې نه به تصدیق کوي نه به تکذیب کوي هغه واقعات چې زموږ قرآن کې ذکر دي د هغې خو تصدیق واجب دی او هغه واقعات چې قرآن کې انکار دی د هغې تکذیب واجب دی او چې کوم مسکوتان هو دي نو دا بیانوي چې قرآن او حدیث کې نه نو مې تصدیق کوي مې تکذیب کوي ومن كذب علي متعمدا كچا په ما دروغ وي فلته مو انا وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن صالح عن صالح بن ابن شعب قال 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 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يكفرون فخالفوهم او جيل لرنګ نه ورکه تاسو ورکاوه یعنی جائز دی کنه غینا جائز کنه وفي قال حدثنا محمد بن صالح عن جابر قال حدثنا جرير عن القتل قال حدثنا جابر بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا حدثنا عن شاهد فطفانو سړو کې یو سړو زخمی شو نو تنگ شو نو چاړې راواشته او زخم یې وشلو نو وینه له درېده چې مړ شو نو خدای پاک وایي دې بنده تلوار وکړه په نفس ورکولو کې ماته جنت حرام کړه حدیث عمره واخره واما دا ناشنا قصه وعظم پدې کول شیخ دا ټول د وعظ حدیث د برګي د گنجي د رون بیان ناولې په پښتو کې وره درې سړي په مختلفو علاقو کې یو بلنو خبر بني اسرائیل یو برګيو یو گنجيو یو رون نو گنجي له والا ملائکه دې ځان د ناسته داسې ورور ولې خپه وی خپه پدې ما چې ټول خلک مرا سره څو ډوډۍ خوري نو څوک مې په مجلس کې شاملې نو څوک لور خور واکې ولې ودا برګې روان نو دې د وجه نه زه په خپل عمر تنګ مې څه وایي زه دا غواړم چې رنګ مې خوش لاس یې پراخ ټیکټا اثرې مرته ګورو چې دا خو دروازه خاوند دی وی نور څه غواړي وی دا غواړم چې وخفره را غریبې ما وی خزدا مخامخ لار موخره دا ستاسو دا به بچی وروړي خو د خدای حق پکې نه کې وی ډېر خبره بلې څه چې مالي څه حال ملائکه را جوړ شو خیر شو مال او دولت په گنجي ورا گنجي دا چې ناس ته خپه د په سلام ما چې ورور وله خپه وی سر می گنجي وی خارخ کوي نو را سره څو ډوډۍ خوري نو را سره څو ستړي مشه کې نه مې په مجلس کې پری دی نه لور خور راکای نو په ځان تنګې مو په دې جو یې څو واره چې دا سر می خوش په سره لا سره سړې جوړه شو گنجي ته به ختم شو دا سړی فکر کوي چې یار دا سړی خو څوک لوی سړی دی وی نور څه غواړي وی غریب یې ما وی غواړي فخر وی او خامې دا مخامه غوا ولاړه ده په خور کې دا وانه بلار به وی ورکړه او دا به بچي وروړي او د خدای حق مې نه کوي خسه نعم پړون وراره پړون ناس دیوال سره راشي
سلام پاچه رو روانه خپا ناسته نه دنیا وینم نه اسمان وینم نه ځمکه وینم نه باغونه وینم ټول خلک مزې کې یو زه په تیاره هر وخت په تیاره کې ناست یم او حقیقت هم ده سترګې خو لوی نه وي په خپل ژوند تنګ یې وایي څه غواړئ وایي چې سترګې مې ښه شي لاس یې پراخ کوله سترګې ښه شوې دنیا ولیدله وایي نور څه غواړئ وایي غریب یم مال وایي څه غواړئ وایي ګډې چیرلی وایي ښه دا مخامخ ګډه ولاړه لاړه دا به بچي راوړي خو د خدای حق ایر نه کوي بله شی ډېره ښه نو یو لس دولس کاله تېر شو دا غوښانو والا د اوښانو رمې جوړې شوې د دې غوا والا د غوا رمې جوړې شوې د دې ړوند د ګوډو چیلو رمې جوړې شوې هماغه ملایکه هم پاک انساني شکل ړومبي سړي نه راغی گنجی دی اوس په دربار کې ناست دی او نوکران دی او خلک دی ودونه یې کړي سلام یې پرې واچوه وایي زه یو غریب یم او فقیر یم په دې لاره تلم او لاره راسره نشته که د خدای په نوم دی یو څه اوښه یا جونګې راکړه چې زه پرې سفر وم او ته یې کاکا دا سود پوره کولی شي مونږ په خپلو غمونو اخته وی ګوره زکات خو به در باندې نو زه فقیر یم زکات هم راباندې کوي وی زکات څوک ورکولی شي وی د هغې خدای په نوم درنه غواړم چې کوم خدای دا درکړي وي ته ګنجې وې ورته یادم او خدای روغ کړی او فقیر وي خدای خان درکړي وی ودرېږه ستا په دغه داسې کوم دارې څوک وي وی راوالی دا لرګې زه دا درته چا وی چې زه ګنجې وم او دا چا وی چې زه د خو پلار په نکار باپ راغلی نو دا ملائکه ورته وی که ته زه دروغ وایم نو خدای دې هغه شان کا بس هغه ته لاړ سر یې ګنجي مال دولت یې ختم بیا په هغه برګي ورغی برګي هم دغه شان په دربار کې ناست و خپل مزې کې دی ورته یو غریب یم او فقیر یم که یو غوا دې راکړه چې زه پرې لاړ ورسم وی کاکا دا چا پوره کړي دی وی ګوره د خدای حقونه به هم در باندې زکات نو زکات کې راکړه وی دا زکات څوک ورکولی شي زما په سر نه کار وی ښه د هغې خدای په نوم درنه غواړم چې ته برګې وي خدای روغ کړی او ته فقیر وي خدای مال درکړه هغه هم وی چپ دا دې څه زما بې عزتي دې وکړه لرګې راوالی وخې وی دا درته چا وایي چې زه برګې وم او دا درته چا وایي چې زه خو پلار په نیکه دولت من راغلی او ورته وایي خلک ما دروغ ویلي نو خدای دې هغه شان مقه شان شو بیا په هغه ړوند ورغی چې هغه ړوند او دغه کې ناست دی ښه مزې کې دی ورته وي یو غریب یم یو ګډه چیلۍ دې راکړه نو خرڅه به کړم او ځان له وکړې سفر کې له وکړم او دغه هغه وی بلکل ما سره خدای ډېر احسان کړی زه ړوند او خدای روغ کړم او زه فقیر یم خدای ګډې چیلۍ راکړه چې کوم شی دې خوښ وي زما په ګوډو چیرلو کې هغه واله زه ګورې په قطعا به دې په دې شکریا ادا نه کوم چې ته زما لحاظ وکړې او ورته وایي زه مبارک شه خدای ته کامیاب کړي محدث صاحب راته وکړه او ما خو وایه دا ورته ما په پښتو کې معنا وکړه ویلې شوې خو نه وایه